توتي ګله دا څه کې مړه بوتله ودیارولما ګورې نه چې کبان نیومه توتي ګله دومره غټ شوې خو د روپۍ خلک رانغلې کبان هلته دلته نه نیوي نیر کې نیوي عقل ما کې تا نه ښه ډېر دی ښه ولې ته ګورې نه چې په نیر کې م اوبه او دلته م اوبه دي اوې کبان اوبو کې ښه هغه ورګه یو غټ کب رانیومه بیا به ومنې چې دوی اوس څنګه پرې کړمه خپله مني او د بل نه مني توتي ګله دا کبان هلکه په چینجو باندې نیوي که نه تا په کونډه کې چینجي اچولې ده که نه ته داسې نه پرېږدې مړه غوږ که چې پرېږدې کړمه مې ما ته پته لګي چې کبان خلکه په چینجو نیوي دا وګوره کبانو ته څه پته لګي چې ما ته کونډه کې خټه اچولې ده که چینجي اوس دې ومنله که نه د خټې نه مې چینجي ساس کړي دي او که نه د خیره توتي ګله مړه دا قصې پرېږده ته چې کبان ونیوې نو بیا به پرې څه کوې دته ګوره څه به پرې کومه خرڅوم به په بازار کې او جیب به سره ډکې د پیسو توتي ګله چې دا نه خواري کوې نو راځه زه دا باندې پیسې ګټمه نو کوم دی نو دغه خو زه بیا منم راغوږ که راځه راځه خوښه مې ده دا کونډه څوم دلته ښه دي راځه چې ځو راځه توتي ګله غرمه دا خلکو اوده دي چپ که مړه اواز یې دومره تیز دی وی مې که چا ګیر کړو که نه مینهوالو غل به مې معلوم ګرو که نه توتي ګله دې کوټه کې بلا انډي او لا بچرګي مړه بس دوا کوه که نه چې په دې کوټه کې راته یو دوه درې انډې میلو شي که نه بس کار شوي دي خرڅې به کړو ځان له خلکو ته ګوره راګوره توتي ګله ما خو دې ځای پورې راوستې اوس ته کوټې ته ورننوځې خو زه مړی موږ ته زه استاز کېږم ښه چې زه د څه یمه بس حقه چل کوه ده ونیوه ما وتړه زه کوټې ته ورننوځم چې څوک اینې راینې که نه بس ما له به داسې اشاره راکې ها کریانه شابه کنه مړه غلا کوو څه مېلمانه خو نه یو مړه شابه توتي ګله ومې تړلې ورځه دا څنګه دې وتړلې مړه دا خو تا ما لکه د خر لکې وکړه ولې ستا ما پورې خندا کېږي توتي ګله بس ټیک ته که نه داسې د ګلقومه خړقې به مې بس ټیک شو زه بس پړې راښکه ما ته بیا پته لګي ښه او ګوره خلکو ته څنګه چل دی د کریانه مړه دا پړې را پرېږده که نه دا ته څه کې لکه پړی ختم شو او توتي ګل زورونه کوي توتي ګله پړی ختم شوی دی مړه دا دې څه کوي خو چې په دې غوږ یې ووایم که نه ورېږه ښه د خوړو پړې را پرېږدي نه دته اوس څنګه چې ووايمه دې خو واورېم نه هله دا خو مې قینچي ولیده ورګه دا قینچي رالمه دا خو ما ته لږ شان ځای پاتې دی د پړې دومره کلک نیولی دی دا قینچي رالمه دا پړی څنګه کټ شو توتي ګل جوړ چاګیر کو یا الله خیر پکې واچه کار وشو اوس زر زر ګورم که چېرته د چرګو اګې وي چې پټ یې کړو زر زر ریان دوه خپلې که دوه پردی که چې منډه کړو اوې
انډې منډې یو شی نشته کوټه کې لمن پرانې ده غلو او زمونږ په کور کې یا غلو ودرېږې غلو چیلې لودي راله پوخ کو لکه راتېږه شه خلکه به انتظار کوي غوښه به م ورکوو زوړګاک دې خفه رانه نه شي او که نه ستا په لالولو به م ټیم لګي راتېږه شه ودرېږه کوم خوا ته ودرېږه خدای ته وګوره سلم شرمېږي کور ته راشم ودرېږه یا جینه ودرېږه درته وایم یار وروره څه کې وروره راوتښتېده رانه خوله دې سمه خوځوه ما نه راوتښتېده لکه خوله ته سمه خوځوه په منډو منډو مې ورته خپې ماته شوې ما نه راوتښتېده په ایمان په دې د سره دښمني کومه ما نه راوتښتېده لکه زه ورته وایم دا سیمې ونه ماتوم ما نه راوتښتېده امیر صاحب زه ورته وایم چې ما نه راوتښتېده او دوی وایي چې ما نه راوتښتېده امیر صاحب ما نه راوتښتېده ما پې پیسې ورکړې دي خو چې نه منې چې کسترینګ وکړم چې چا نه مې اخیستې ده یار وروره چې ترڅوم زه پې کړی نیم زه خو به لیونی شم اخر څه دنه راتښتېدلي ما هم پېټی که نه امیر صاحب چیلې رانه راوتښتېده قصاب یم چیلې مې لالوله نو په لار کې رانه راوتښتېده چیلې یار وروره دونه جاخه ستاسو په چیلې وه نه 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 امیر صاحب ما نه خو چیلې نه ده راتښتېدلي ما نه بل څه راتښتېدلي خفه نه شې وروره یار وروره که په دې خبره مخکې ځان پې کړو نو اوس به م دا دونه جاهې نه کولې امیر صاحب خفه نه شي هسې م دا نو ټیم ضایع کړه زه ورځم خپله چیرې چېرته لټوم موږ نه مشته غمیر که ورځم چې څه د کټوې سمسې غم وکړم مینوالو ویم دا زیمه او دا اوبه دي ویم دا ټیک ټاک هم راله مخکې بوځې پاسه دا راته ووایه چې تا دا منډې ولې وهلې تا خو زه په شرمولم یا سړیه ویم داسې کار دی که نه هغه بل ټیک ټاک یې هم راله ډېر مخکې بوتلو دی خلکو ما وایي چې یو بل هم دی پټوک کې جوړ کړمه غلی شه بې شرمې بې حیا راکړه دا موبایل دې خوا دا ټیک ټاک یې ډیلیټ کړه ویم خیر دی که نه یې سړیه غلی شه راته وایم په دې مرې ته نه زور کوم زواله دا ټیک ټاک دا قصه مې درته ختمه کړه یه سړیه ویم ما خو وي په دې ټیک ټاک راله ډېرو خلکو مینه راکړه ویم ما مې په ښکاره مخ په زه ټیک ټاک کې راځم تا خو ټیک ټاک ډیلیټ کو چپ شه درته وایم اته نه دي اورېدلې وایي خصوصا چې بې سطره شي بې قدره شي ځکه پښتني مخونه پټ ساتي یه سړیه ویم دا ته لا څنګه خاوند دی ویم خاوندانو ښځو له اجازت ورکړی دی چې په ښکاره مخ ټیک ټاک یې جوړوه او تا ما نه ټیک ټاک ډیلیټ کو ویم هغه خاوندان ډېر بې غیرت دی چې ښځو له موبایل یې ورکړي او ورته وایي چې ټیک ټاک یې جوړوې مخکې شه راته وایم یه سړیه ویمه پرېږده که نه خیر دی دا خو زمونږ تازه مینه وه اوسه پورې مې درته څه نه دي تا زما د ښه سړیتوب نه غلطه پیدا واخیسته اوس په دې ښځه کوم خلکو ډمې ښځې کړي دي مخکې شه هله چیلې خو مې دا ده چې دا دلته تړلې چا ده ماما دا مونږه تړلې ده هیلکه زه اریان یم چې دا تړلې تاسو څنګه ده دې خو ما له په منډو منډو لپ پوخ کړ ماما ویم چیلې به ته نشي ګیرولي موږ دله د سترګو په رب کې ګیره کړه غوږ ورته کېږده ریانه خدای خبر چې دا چیلې ده چا ده غنمو ته داسې اړمه وه چې راځه چې دې سیټ ته وتړو ښه راځه
الکه دام خو ډېر غټ کار کړی دی چې دا چیلې هم تړلې وه ځکه چې زه هم ډېرې د غټې جګړې نه بچ کړم خو چېرې د پټي مالک راغلی و نو جګړه به هم راسره کړې وه او د پټي تاوان به هم رانه غوښتو خو دا پرېږده چې دا پټ شوې ولې وې ماما دا پټ شوی زکو کنه چې دا باندې سړی شي غلا بل چا کړی وه او داوا په موته باندې وه په تاسو هم لا څوک دعوه کوي ځکه چې تاسو خو ډېر ښه هلکان یې تاسو خو د انعام قابل یې ځکه چې د پردي فصل نم شیلې را دې خوا کړې تاسو خو د انعام قابل یې ګوره چې تاسو له انعام درکړم دا والا 100 روپۍ ته او دا اصل یې ستا نه الله دې خوشحاله که ماما الله دې خوشحاله که ځه بس موږ را ورغلو ښه زه راځه ریان دا کله چې ما ته دا خپله چیلې حواله کړه راځه هله ریانه دې کوترې ته ګوره ګوره هله ویني وه لاړ نه شي یم داسې کار دی که نه د ولید دې نه غلا شوې ده غله پرې راغلي چې د شپې نو یم هغوی راته ویلي وي توتي ګلې موږ له چېرته یو ورکوټ شان سپی وګورو ویلی والا زه داسې کار کومه ولید دې که دا سپی بوځمه اوې کور کې مېړه پوخ شو مړه بیبي او مور دی یو شان غویمې راغښتې جګړې کوي بس زه دله ولید دې کر ورځمه او دا پیسې دې 100 روپۍ دا بیبي له ورکې ښه او دا والا او زه دا سپی بوځم ښه زه بس ورشه زه کور ته ځه اوې او پیسې مې 100 روپۍ درکړې که نه او 100 ستا خپلې دا بیبي له ورکه ها او زه نن لاړم یا انګورې په دې کوټه کې ته څه کې اوبه راله راواله الله مې درنه ثواب وکړه ویم څه ماشین خونیمه چې لګیا شم او ټول کار ته لوکمه دا خاوند غریب مې هلته په سعودي کې مړه شو بس مزدوریان یې د هغه پې سر دي او زما دلته په دې کور کې مړه شو که خدای مې دې ثواب وکړي دې کور نه ویم زما نه زیات د په زوی باندې ته نه خفه کېږي زما زوی دی الله دې په ژبه کې ننکې راښکاره کړه ورشه اوبه راله راواله آها اوبه راواله ویم نوره خو دې ژبه ښه تېره ده او اوبه نشي راغشتې ګز ژبه دې په کوڅو کې په وخت په ګرځي او خلکو ته دا شیطانیانو کې چې انګور سره مې دومره ګز ژبه ده اوس ما سره ګز ژبه ده که تا سره وی نو خدای پاکه اور را باندې بلیږي ما ته چا وي چې داسې بلا انګور کور ته راواله هغه زوی ته مې هم زه څه نشم ویلی نو هغه به ځان له په سعودي کې اړه خوري یې بوډه ویم ستا مینه چا ورکوله زوی خو دې سترګې پناه کړي دی او سعودي کې پروت دی دا خو زما مور په سترګو ړنده وه چې زه یې تاسو له ورکړې مجبور مې په عذاب شو په دې کور کې ویم زه خو هېڅ څه نه ویم او تماشه کوه خپل دنه پیدا دي او ستا به منګور دې کور ته راځي که نه څنګه چې ته ما سره چلېږي همدقه حساب به در سره چلېږي اوبه راله راواله بس چپکه بوډۍ دې ویم خپلې دې په قبر کې دي خو همدقه شیطان تومونه نه منې نه شوې اور را باندې بلیږي که نه چې زما انګور ده او ما کې خبرې را منډي ویم الله دې چاړی که چې کیا و په خبره دې نه پوهېږم الله دې ګونګی که ویمه خواښې اوس په دې خوښه شمه د چرګانو په دې ګیلاس کې د اوبه دروړم تا خو ما لړم پوخ کړو بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام دا چېرته تللی وې بچي بیبي هلته کې ما سړي له چیله ګیره کړه نو 100 روپۍ ما له راکړې او 100 روپۍ توتي ګل له ورکړې ها او توتي ګل څه شو بیبي هغه لاړ ولید دي که نه دا خو ریان راغلی دی داسې د نیا سره خطې دې کټ ته اوس په دې خوښه شمه دا څنګه د نیا سره د خطې کټ ته کوشه شه به خوښه دا والې اوبه مورې د بیبي لرې څنګه چرګانو په ګیلاس کې اوبه راوړې یریانه بچي په ارام کښېنه الله هر څه ویني الله شته زه خو وایم چې زخر دله درکم دومره قار مې درته کېږي دا چېرته تللی تا ته ما نه دي ویلي چې دې توتي ګل لوپر سره مه ګرځه دا ګوره بیا هم ځان سره لوپر کړي که بیا مې ورسره ولیدې که نه ورې خپې به در باندې کېږم او نیم به دې کړم شابه خوځه ځان ته روپۍ واچوه دا کېده لورې ما ته لور مه وایه مات دې کو ما مور دا ګیلاس دې ولې مات کو بیا مریانې بیا دا خو زوړ ګیلاس و بس ښه ده چې مات شو
नका ना मोरे हकार नसो सबाची तुरा बेबे शांती बुडाशे नो ताला विदेशी गिलास तकन जाणार आवलम नूरे माँ माफ का नूरे माता जरा देर जुल्म न करी कि देखी माँ माफ का ما معاف کړی لورې خدای یو خبره یاد ساته چې څه کوي نو هغه به ریبې بچې बस नूरे माँ ته پته ولګېده د نن نه پس نه به زه ستا لکه د خپلې مور شان قدر او عزت کوم څنګه چې څوک د خپلې مور شان خیال ساتي لورې ما هم ته د لور نه کمه نه ګڼلې خو تا به ما سره ډېره سرتیزي کوله ډېرې تیزې خبرې به دې راسره کولې بس اوس مې معاف کا بیا خلاصې نه کېږي ما معاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کافی بوڑھی تھیں تو اس خوشخبری پر چونک اٹھیں، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا اے ہے میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسی سال حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی ناہور کے بیٹے کی بیٹی ربقہ سے حضرت اسحاق کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی جو اللہ پاک نے قبول فرمائی اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام یسوع رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب رکھا گیا۔ جوان ہو کر یسوع بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق نابینا ہو گئے تھے۔ ان کو دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یسوع اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا اس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بھی بیٹھے تھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے اے بیٹے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق نے مزید حیران ہو کر فرمایا وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے، ابھی اس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चनाचे आपने ईस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ और शादाब जमीन पर खूब फैले और फूले और उनके फलों और रिस्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अब ईस अपने भाई से सख्त नाराज रहने लगा तो हजरत इसहाक ने अपने बेटे यकूब को हुक्म दिया कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हारान चले जाओ। हजरत यकूब का नाम इसराइल कैसे पड़ा, इस पर भी दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक तो ये कि जब हजरत यकूब ने मुल्क शाम से हारान की तरफ हिजरत की तो आप दिन को छुप जाते और रात को सफर करते, जिस वजह से आपका नाम इसराइल पड़ गया। इसरा रात को चलने वाला और ईल के मायने दोस्त के हैं। आपने चूंकि रात का सफर इख्तियार किया था इसलिए आपका नाम रात के सफर का दोस्त पड़ गया। दूसरी रिवायत यह है कि जब आपने हरान की तरफ हिजरत की तो रास्ते में नदी पार करने से पहले आप एक आदमी से गुत्थम गुत्था हो गए। सारी रात कुश्ती होती रही लेकिन कोई फतह याब न हुआ। इसी बिना पर सुबह उस आदमी ने आपको इसराइल यानी अल्लाह के बंदे का नाम दिया। कहा जाता है वो आदमी नहीं बल्कि अल्लाह पाक का भेजा हुआ एक फरिश्ता था, इसीलिए हजरत यकूब की आल औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत यकूब की 2 बीवियों और 2 बांदियों से औलाद 12 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम दीना था। हजरत यकूब ने लाबान की 2 बेटियां लिया और राहील से शादी की थी। लिया भी लाबान से हजरत यकूब के 6 बेटे पैदा हुए और उनके नाम ये हैं रुबेल, शमून, लावी, यहूद, यस्कार, जबलून। राहील बिन लाबान से हजरत यकूब के 2 बेटे पैदा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। बलहा बांदी से भी हजरत यकूब के 2 बेटे पैदा हुए, दान और नफ्ताल। इसी तरह जुल्फा बांदी से भी 2 ही बेटे पैदा हुए, जाद और आशर। ये सब फलस्तीन में आबाद थे, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने तो बेशुमार इसराइली मिस्र में जाकर भी आबाद हो गए। इसी दौरान बहुत से पैगम्बरान भी भेजे गए जिनमें हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर गुजरे हैं। बनी इसराइल एक तवील और शानदार हुक्मरानी के बाद किप्तियों की गुलामी में आ गए। फिर उनको इस गुलामी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजाद करवाया और बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा बहरे अहमर के पास फिर से फलस्तीन में ले आए। हजरत मूसा के बाद आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पैगम्बर और बादशाह बने। फिर एक बहुत तवील अरसे तक बनी इसराइल ने फलस्तीन पर हुकूमत कायम रखी। इस दौरान उन पर अल्लाह का खास करम था, बल्कि ये अल्लाह की लाडली कौम होने का दावा भी करते थे। दावा क्यों न करते, अल्लाह पाक ने इन पर मनोसलवा जैसी नेमत जो उतारी थी, लेकिन ये कौम बड़ी बेकदरी थी। अल्लाह ने सैकड़ों नबी इनकी इस्लाह के लिए भेजे, जिनमें से कुछ का इनकार किया गया, कुछ को कबूल और बाज को शहीद किया गया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं और जो लोग अदल इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। रूहुल मानी में बरवायत इब्न हाकम इस आयत की तफसीर खुद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है कि बनी इसराइल ने एक वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर डाला था। जब उनको समझाने के लिए 100 बुजुर्ग खड़े हुए तो उनका भी उन्होंने काम तमाम कर दिया। इसके बाद बनी इसराइल के 2 बाप बेटों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी और वो अल्लाह के बरगजीदा पैगम्बर और फलस्तीन के बादशाह बने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल के 10 कबाइल ने बगावत कर दी और इसराइल के नाम से फलस्तीन के शुमार इसराइल नाम से एक अपनी रियासत कायम कर ली। फिर 537 कबल अज़ मसीह में बाबल और नैनवा के हुक्मरानों ने फलस्तीन पर हमला कर दिया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इसराइलियों को कत्ल और लाखों की तादाद में उनको अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। 1917 में बरतानिया की हुकूमत ने इसराइलियों से वादा किया कि फलस्तीन में उनकी एक आजाद हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन इसराइलियों ने फलस्तीनियों को अपने इलाकों से निकालकर खुद ही एक आजाद रियासत इसराइल का ऐलान कर दिया, जिसे उनकी पुष्टपनाही करने वाले अमेरिका, बरतानिया और रूस ने फौरन तस्लीम कर लिया। आइए अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब हर तरह के गुनाहों से अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हम सब हर तरह के गुनाहों से पाक रहें और नेक अमल करते रहें। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे।